الرحمن الرحیم. یو ملګري تپوس کړی دی چې یو عالم دین نه مې واورېدل چې د خوراک په وخت کې د طعام په وخت کې بالکل خاموش پاتې کېدل او خبرې نه کول دا مکروه دي او دا د مجوسیانو آتش پرستو عادتو. نو آیا به دې خبره څه دلیل شته او که نه؟ فتاوی هندیه کې دی یکره السکوت حالة الاکل لانه تشبه بالمجوس. دین اسلام مسلمانانو ته یو مضبوط حکم کړی دی چې تاسو به همیشه د یهودو د نصاراو او د کفارو مخالفت کوئ. نو دغه مجوسیان آتش پرست خلک چې به کلم روټۍ ته کېناستل نو دوی به مکمل خاموش ناستو، خبرې به بالکل نه کولې، ټوله توجه به په خوراک باندې وه. نو شریعت د حکم مطابق بالکل خاموش پاتې کېدل، په دسترخوان باندې خبرې نه کول دا مکروه دي او دا د دغه مجوسیانو آتش پرستو سره یو قسم مشابهت دی او د دې سره مشابهت کولو نه شریعت مونږ او تاسو منع کړي. ها البته داسې خبرو نه هم ځان ساتل پکار دی چې نه دنیاوي فایده پکې وي نه اخروي فایده پکې وي. فضول بکواس او داسې خبرې چې د ګناه سبب او د ګناه ذریعه ګرځي دې خبرو نه هم ځان ساتل پکار دی. دینی خبرې کول پکار وي یا کم از کم داسې دنیاوي خبرې یا اخروي خبرې چې څه ناڅه فایده پې مرتب کیږي نو داسې خبرې کول پکار دي. د روټۍ آداب، د روټۍ سنت، مستحبات دا بیانول پکار وي. والسلام.